موږ ته دا امن ولې نشته په دې ملک کې روزانه موږ او تاسو کوو هغلته مړ شو هغلته وینه توی شو هغلته دا وشو هغلته دا وشو جومات هم محفوظ نه دی مدرسه هم محفوظه نه ده جنازه هم نه ده محفوظه ځوان هم نه دی محفوظ عالم هم نه دی محفوظ مشر هم نه دی محفوظ ملک صاحب خان صاحب نواب صاحب نه دی محفوظ دا ولې د دې اصل بنیادي وجه دا ده چې دلته جبر دی دلته ظلم دی د دې د وجې نه دا حالات دي تاسو دلته د دې خبرې فرق دی چې د غریب دپاره نظام شته د غریب دپاره سزا شته د غریب دپاره یو قانون دی خو د صاحب دپاره او د صاحب د بچو دپاره قانون بې بدل دی بې بدل غریب چې دی هغه به د عدالتونو دروازې ټکوي او کله به یو خوا لیږي او بل به بل خوا خو صاحب چې دی هغه د هغه خبره بار په بار باندې حل کېږي دا ظلم دا جبر ځکه عزتمند ورونو موږ ته امن نشته زموږ جانونه نه دي محفوظ زموږ مالونه نه دي محفوظ زموږ اولاد او بچیان نه دي محفوظ د دې اصل بنیادي وجه دا ده چې 15 کاله یا 16 کاله چې دا د ظلم نظام دی انګریز رانه لاړ انګریز تللی او هغه انګریز چې کوم څیز پرېښی هغه دلته راشته دی او د انګریز هغه غلامان او ملګري هغه څیز د 16 کاله یې وچلوه او لا چلی